السلام علیکم ملګرو نیوز را روان دی چې الیمین ګنډپوري ډیته کړی دی ګرفتار شوی دی الیمین ګنډپور د احتجاج چې کوم مقام دی هغې پریښی دی او کې پی کې هاوس ته تللی دی هلته پټ شوی دی پناه یې اخیستې ده او د هغه ځای نه سیکیورټي فورسز په حراست کې اخیستی دی. ملګرو تاسو ته به په دې سکرین باندې ښکاري دا څه د فاونډیشن ګاډي نه دي بلکې دا د خیبر پښتونخوا د غریبو د عوامو د ټیکسونو د پیسو هغه مالونه دي چې د غریبو عوامو د خولې په پیسو په ټیکسونو باندې اخیستی شوي هغه وسایل دي د خیبر پښتونخوا چې په انتهایی بېدردۍ او بېرحمۍ سره هغه استعمالیږي لوټ کیږي. الله دې نه کوي که پښتونخوا کې څه قسمه ایمرجنسي پیښه شوه نو په خیبر پښتونخوا کې دا وخت نه ډبل 1 ډبل 2 ریسکیو ګاډي شته نه هلته فایر بریګیډ چې د اور مړه کولو دپاره استعمالیږي هغه ګاډي شته او نه هلته ایمبولنس شته نه هلته کرینونه شته. ټول وزیر اعلی خیبر پښتونخوا الیمین ګنډپور د خپل ذاتي مفاداتو دپاره د خپلې پارټۍ ذاتي مفاداتو دپاره اسلام آباد ته په مخه کړي دي او روان دي او انتهایی په بېرحمانه او په بېدردۍ سره هغه لګیا ده د دې وسایلو استعمال کوي. دا د خیبر پښتونخوا چې کوم سیاسي قیادتونه دي جمعیت علما اسلام ANP جماعت اسلامي دوی ته موږ حیران یو چې دوی په دې باندې خاموشي اختیار کړې ده خو الله تعالی به تاسو نه تپوس کوي د دې ټولو نه به تپوس کوي چې PTI هغه خو ګنده هغه خو په کرپشن کې ډوبه هغوی خو وسایل څه کوي چې د خیبر پښتونخوا خزانه د تیرو 1214 کالو نه په بېرحمانۍ او په بېدردۍ سره لوټ کړله او اوس یې وسایلو ته هم لاس واچو. سبا که وزیر اعلی ګنډپور صاحب دا صوبه خرڅوي نو تاسو به بیا هم خاموشه یې د دې به درنه الله تپوس کوي. دا شرعاً هم ناجایز دي دا قانونا هم ناجایز دي چې یو سړی راځي او زموږ د صوبې د عوامو وسایل د خپلو ذاتي مفاداتو دپاره استعمالوي د خپلې سیاسي پارټۍ د مفاداتو دپاره استعمالوي او په دې باندې جمعیت علما اسلام ANP جماعت اسلامي ټولو خاموشي اختیار کړې ده. الله تاسو له دا قوت درکړی دا طاقت درکړی دی چې تاسو د دې خلاف خبر هم کولی شئ د دې خلاف راپاڅېدلی هم شئ او د دوی لار هم نیولی شئ او هغه سرعام لګیا دی هغه وایي زه وزیر اعلی یم او ډنګې کې چوټ پر وایي زه به دا استعمالوم او دغه سیاسي قیادتونو خاموشي اختیار کړې ده. تاسو چې سیاست کوئ د چا دپاره یې کوئ د دې عوامو دپاره یې کوئ د دوی د اصلاح د فلاح بهبودۍ او د دوی د ترقۍ دپاره د دغې صوبې د ترقۍ دپاره یې کوئ. نن دغه صوبه دومره په بېدردۍ او په بېرحمانۍ سره لوټ کیږي د هغوی چې کوم مال او دولت و د هغوی خزانه وه هغه خو لوټ کړی شو او تاسو په هغې خاموشي اختیار کړه. نن د هغوی وسایلو ته هم لاس واچولی شو په دې هم تاسو خاموشي اختیار کړې ده. قسم دی په دنیا کې به درنه د عوام هم تپوس کوي او په آخرت کې به نه د دې الله تعالی هم تپوس کوي چې تاسو ته الله تعالی سیاسي قوت درکړی او د هغې باوجود تاسو په دې باندې خاموشي اختیار کړې وه. سبا به دا سړی راپاسي ولې دا د دوی د پلار مال دی دا د دوی د پلار وسایل دی چې د خپلو زیاتي مفاداتو دپاره استعمالي او تاسو په دې باندې خاموشي اختیار کړې ده. د دې به درنه الله تپوس کوي د قیامت په ورځ او د ټولو سیاسي پارټیانو نه به تپوس کوي چې په دې باندې خاموشي اختیار کړې ده چې پته یې نه لګي څه دپاره یې دا خاموشي اختیار کړې ده.